د انسان خپل کردار دی نه د پیاجي کردار دی چې یو سړی آوټپوټ درلودي زنده‌باد چې چا آوټپوټ نه درلودي دا ملنډې مسخرې به نه بولو یو شی لګیا دی ریزلټ یې روان دي زنده‌باد زه تایید کوم په ملا ټکو چې ریزلټ نه لري وخت مه ضایع کوه مزما غره ضایع کوم خپل ضایع کوه نن که د ځوانانو ریزلټ شته زنده‌باد نن که ځوانان موږ ملګري رااله په دغه کې د شي سکشن شته ګوهر وداراله شجرکاری مهم ده ولې صاحب موږ سبا چې افتتاح وکړي و ویډیو ورا جوړه موږ درخت لګوي نو ما ورته ویلې دومره بهترین کار څو ویډیو در جوړ کړم لاس پرازه وغواړي نظماز باندې لګیا دی یو بوټي لګوي د دې په دماغ یو شسته بوټي لګېدلی که شی مال راغلی چې راځه څلور پنځه ګڼې چې زموږ دغه دی زموږ ناست د ډي سي دغه باندې دس کې ده انشاءالله ډېر سخت خوند یې وکړي زموږ ډېر احترام وکړي الله دوی احترام وکړي ډېر سخت خوند یې وکړي نن که زما ځوانان راولاړ شوي دي زما د هېچ چا څه کار نشته ګوره زما غوندې فرض به نه دی دی به په خپلو مجلسو کې کېدای شي یو سړی یا نورې یا دلې هستۍ مجلس کې دي په خپلو مجلسو خبرې هست زه پوه شم یم خبر نن که زما دغه ځوانان راولاړ شوي دي په ده کې دومره ګڼ دومره صلاحیت او استعداد دی زما د ملا شنه شي چې زه ستاینه نه کوم خو دا غلطي به دا به بیا ما نه مایوسه کوي دا به بیا ما د مایوسۍ شکار نه جوړوي زه په دنیا کې له چا ګیلې نه ګیله د کمزور سړي کار هغه سړی ګیله کوي چې کمزوری او بکر صدیق د سید بېعزتي لپاره دغه خبره کافي ده چې دې ګیلې کوي یو دویمه خبره نه صاحب ګیله ارزي هم نه ګیله له چا کوي یو سړی چې کار کوي ګیلې نه کوي هغه سبا د خپل ټارګېټ ته ځان رسوي ما له چا څه کار دی سړی څه ته ځان ته جمپونه جوړوم غیرې دې ته ولاړم دې ته زما ژیره سپینه شوه یو کار نه دی ښکار شوی چې ما څه شي وکړي ته ما ته پښو راکړه شوه زه به تا ته پښو راکړه شوم دا کار خو ډېر کمزوري کار دی نو الله جل شانه د چا سړی د خیر په کار کې ولاړی الله به هم مدد کوي الله به هم نصرت کوي خدای به ذاتي استعداد او صلاحیت لري ورنه دا قوم بیا مایوسه دی قوم بیا چیز دی بیا مایوسه دی که مجبوري لري قوم درځه مایوسه دی که ذاتي استعداد او صلاحیت نه لري قوم درځه مایوسه دی موسی علیه السلام راغی د شعیب علیه السلام نور ورته ویلې موږ ته د افسونه یو ناولده سړی راغلی و دا یې راوبکړ ورورسته زوی یې راوړ چې راویستې بیا دې ورته ویلې بابکه دا مزدور ولګوه ولې په خبره کې دوه خبرې ورته وکړې انه قوي امین یو قوي دی بل امین امانتدار دی امانتداري یې سوه موسی علیه السلام تر مخکې شعیب علیه السلام لور روانه وه ده ورته ورته شاته سه ما له تا څخه حیا راځي چې ته کاټه ژبه خواته غږ کوه یا ډبره غورځوه زه هغه خواته خپله کاټه شم دی دا امین دی چې شاته کوم خاین نه دی چې زما په شا څه کتل دا امین دی زه شاته کوم دی مختصو دویم د کار والا دی دومره سولغه دومره اوبه چې په څلورو شپو نه سره چله دی کار راوښه نن به پتا کې دا دوه شیان خامخا یو به معتونه یو به سمجدار معامله فهمه به که معتوه معنا نه لري ستا اخلاص معنا نه لري او دویمه خبره دا ده فهم لري سمج لري معتونه خو امین نه هم زما په کار دی دا زما ځوانان دا به په خپل استعداد او په خپل صلاحیت باندې به پرایمات کې کوشش کوي غر نه درځي فیصلې نه درځي واک نه درځي اختیار نه درځي دا هیڅ شیان نه دي دا د الله قدرت دی د الله نظم دی ګوره دا خبر اړ واوري دا زما ذاتي تجربه ده کوم څه چې استعداد صلاحیت نه لري کوم ځای کې ټوپونه وي الله یې بېعزته کوي دا د الله د حکمت خلاف خبره ده چې ته استعداد نه لري هغې کورسۍ له ټالۍ وایي چې کوم ته نه چت لرې ته د هغه قابل نه یې ستا به پښې په هوا یې سر به لټوي ته عزتمند قسم به بالله قسم که د هر نه سړی دی تا کې که استعداد پیدا سو مه راځه الله به در راپورته کوي پر هغه کورسۍ به درږدي چې زه تېز صلاحیت لري زه وایم که ستا په کمیټۍ کې استعداد او صلاحیت ستا ما د هېچ چا سره یو کار نشته تا زه راولاړ کړی دې دپاره چې ما ته څه خبرې وکړو زه به چا کې چورت هم ډېر نه
زه چې کوم ځای ته ودرېږم کوشش دا چې دا حق ادا کړم. نن که په تا کې استعداد شته ته ټالۍ سیادت له مه تا ته به الله سیادت پخپله درکړي. د دې وجې زما عزتونو الله دې دا مجلس مبارک کړي. نن چې څومره مجلس ملګرو وکړو ډېر خوندور مجلس یې ډېر بهترین مجلس یې کوم قومونه چې د ژوند د کولو استعداد نه لري هغه بربادی شي. که په ککرۍ اصلو ډېر یوه معنا نه لري چې په کومو قومو کې استعداد او صلاحیت وي واک هم د هغوی اختیار هم د هغوی وسایل هم د هغوی امن هم د هغوی عزت هم د هغوی حیثیت هم د هغوی مسکین هم پکې برابر وي تور سترګې د ټیکری هم له سره لري لیکلي سپین ږیري هم په عزت دي ځوان هم په عزت دي ډاکټر هم په عزت دي انجینر هم په عزت دي ملا هم په عزت دي د دنیا ټولې طبقې په دې کې په عزتمند قوم سره تشي. دا یو قوم داسې نه ده چې په زمینه کې درې غویان وشي د تور سپین سور شعر به کوشش کوي زمری غوی خوړلی یاست بل څه به وکړم کې ډېر زما هېچ هم زده سپین راغی هلکه ته چې ښکاره دی بدرنګو سره ګرځې هغه تک سور دی بل تک تور دومره ښایسته ځواني ده زه خپل کار کوم. هغه یې جنایت کړو شعر وکړو وسره دې ته تور څه کوي تک تور سپین شي وکړو چې کله تور واره تور وځړو ورپسې ځاړې وزه خپلته وخوړل چې زما سپین ور وخوړل زه خپلته لې خوړل څه ستا دا خیال دی چې په بې اتفاقۍ و په ناچاقۍ و یو د بل په پښو په کشولو باندې به زما به حیثیت وي زما به عزت وي زه به بچا یم نه ستا نن د خپل ورور ته یو کډک شوی انسان به ته هم کېږی غم یې مه کوه. قومونه الله بربادوي په بدنیتۍ باندې. دا یو غار دی دا به یا بلې دا مجمع 40 کاله بعد نشته دا ګرځه پاڼې تر خاورو لاندې دي. زه ستا پښې څه ته راکړم